هغه مجاهدین چې د یوې ډلې وو بلې ډلې او بلې ډلې یعنې خارج ته چې دوی ځي د جهاد په نیت باندې د دغه کسانو دپاره جهاد نسته. امیر امر کړی دی چې د دوی دپاره جهاد نسته، تاسې مه ځئ. نو موږ ورته وایو چې مجاهدینو یو وار خو پر تا باندې په ابتدا کې جهاد نسته، دا خو پر عمراو دی، او بیا پر امیر باندې هم فرض نه دی، تساوات نه دی، او بیا امیر درته نارې هم وایي چې مځه مځه غاړې دې بندې دي، او بیا هم ته د امیر خبره نه منې. ولې سرغړونه کوي؟ آیا دغه جهاد ته د خپل نفس پر مقتضا باندې کوي، د نفس په خوښه باندې کوي، او که په اطاعت باندې کوي؟ نو که چیرې دغه جهاد ته په اطاعت کوي نو بیا خو د علماو څخه پوښتنه وکړه، فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که چیرې نه پوهېږئ د علماو څخه پوښتنه وکړئ، د علماو په رهبري کې دغه جهاد او د هر عمل د کولو څخه د دې عمل زده کول فرض دی. پر ما او تا باندې د حج، پر ما او تا باندې د روژې او د زکات، پر ما او تا باندې د لمانځه او جهاد، د هر شي د ادا کولو د برپایه کولو څخه مخکې د هغه زده کړه واجب ده. نو یو وار به خپل جهاد زده کوو او یو وار به خپل جهاد پیژنو، بیا به جهاد ته ځو.